د منوریدونکو دا د آکاشواني ډهلي دی او تاسو زموږ غږ د بهرنیو خبرونو پښتو څانګې څخه اورئ. نن د 2023 میلادي کال د اګست میاشتې 23 نیټه ده. واورئ مهم خبرونه. لومړی واورئ مهمو خبرونو سرټکی. وړاندې کوونکې ده پشپا کماری. لومړی وزیر نریندر مودي په جوهانسبرګ کې د بریکس په 15مه سرمشریزه کې د ګډون لپاره سویلي افریقا ته ورسید. د هند د چندریان 3 ماموریت لینډر موډل نن په سپوږمۍ کې د نرمې ځمکې لاندې کولو لپاره ټاکل شوی. د جیشل کلتوري کاري ډلې سلورما غونډه به نن په وارانسي کې پیل شي. د اتحادیې وزیر منسوخ منډاویه وویل چې د خریف فصل لپاره کافي سرې شتون لري. ولسمشر دروپدی مرمو د دوامدار پرمختګ اهدافو په ترلاسه کولو کې د ګوا لخوا شوي د پرمختګونو ستاینه وکړه. د متحده ایالاتو د خوړو او درملو ادارې یعنی FDA د امیدوارۍ پر مهال د میرمنو لپاره د RSV لومړنی واکسین تصویب کړ ترڅو د ماشوم ساتنه وکړي. د بیډمنټن په برخه کې د هند لکشیا سین په کوپنهاګن کې د نړیوال جام پری کوارټر فائنل ته ورسید. اوس واورئ بشپړ خبرونه. لومړی وزیر نریندر مودي ویلي چې هند به په راتلونکو کلونو کې د نړۍ د ودې انجن وي. پرون ماښام د جنوبي افریقا په جوهانسبرګ کې د بریکس د سوداګرۍ فورم د مشرانو خبرو اترو ته په خطاب کې لومړی وزیر وویل چې په نړیوال اقتصاد کې د اقتصادي ناورین سره سره هند نن ورځ د نړۍ تر ټولو چټک وده کوونکی لوی اقتصاد هم دی. هغه باور څرګند کړ چې هند به ډیر ژر د 15 ټریلیون ډالر اقتصاد وي. لومړی وزیر مودي د بریکس په 15مه سرمشریزه کې د ګډون لپاره پرون جنوبي افریقا ته ورسید. ښاغلی مودي ته په راتګ پر مهال په هوایي ډګر کې تود هرکلی وشو. لومړی وزیر مودي د سویلي افریقا مرستیال ولسمشر پاول متشاتل لخوا هرکلی وشو. د لوی هرکلی ترلاسه کولو وروسته لومړی وزیر مودي د هندي ډایسپورا غړو سره خبرې وکړې چې د هغه هرکلی لپاره راټول شوي وو. نړۍ په لیوالتیا سره د تاریخي موخې په تمه ده ځکه چې د هند چندریان 3 د لینډر موډل نن د هند په معیاري وخت د ماښام شاوخوا 6:00 بجې د سپوږمۍ په سویل قطب سیمه کې د نرمې ځمکې لاندې کولو هڅه وکړي. د هند د فضا څېړنې سازمان یعنی اسرو اعلان وکړ چې د سپوږمۍ 3 ماموریت یې په مهالویش کې دی او د سپوږمۍ په شاوخوا کې اسانه کښتۍ دوهم لري. په بنگلور کې د ماموریت عملیاتي کمپلیکس د فعالیتونو سره خوږ دی ځکه چې د وکرم لینډر وروستۍ نزول لپاره شمیرنه پیل کیږي چې د پرګیان روور یې دننه کوي. اسرو د سپوږمۍ عکسونه خپاره کړي دي چې د لینډر موقعیت کشف کولو کیمرې لخوا د شاوخوا 80 کیلومتره لوړوالي څخه اخیستل شوي دي. ولسمشر دروپدی مرمو د دوامدار پرمختګ اهدافو په ترلاسه کولو کې د ګوا لخوا شوي پرمختګونو ستاینه وکړه. هغې په یوه مدني استقبال کې خبرې کولې چې د ګوا حکومت لخوا په راجبھون کې د هغې په ویاړ جوړه شوې وه. ولسمشر مرمو خوښۍ څرګنده کړه چې ګوا په داسې یوه کوسموپولیټن ټولنه کې یو عام مدني قانون تصویب کړی دی. د ورځې په پیل کې ولسمشر مرمو په پنجي کې په آزاد میدان کې د شهید یادګار ته ګلونو ګېډۍ کېښوده. نوموړې پرون په یوه 3 ورځني سفر خوا ایالت ته ورسېده. د جیشل کلتوري کاري ډلو سلورما غونډه به نن د اتر پردیش په وارانسي کې پیل شي. د جیشل غړو هیوادونو بلنه ورکوونکو هیوادونو او د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو استازي به په دې غونډه کې ګډون وکړي. په خاجوراو بھوپنپور او هامپي کې د CWG د 13 غونډو د بریالیتوب په اساس په وارانسي کې د غونډې موخه دا ده چې د پالیسۍ جوړونې په سړه کې کلتور ځای په ځای کولو کې د عمل وړ پایلو ته ورسیږي. د بیډمنټن په برخه کې د لکشیا سین د ډنمارک په کوپنهاګن کې د نړیوال اتلولیو پری کوارټر فائنل ته لاره پیدا کړه. د نارینه‌وو په سیالیو کې لکشیا سین په دوهم پړاو کې د جنوبي کوریا جون هایوک ته ماتې ورکړه. په هر صورت 2 ځله د اولمپیک میډل غټونکی PV سندو د ښځینه سنگلز په دوهم پړاو کې د جاپان نوزومي اوکوهارا ته ماتې ورکړه.
د خبرونو پای.